علیہ وسلم فرمائی قلب شاکر د خوش نصیب انسان اولنې علامه دا ده چې الله ولا زړه ورکړي خو شکر والا ورکړي الله ولا زړه ورکړي خو په هر حال کې د الله شکر ادا کوي او دا خبرم تاسو اوریدله الہ العالمین فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم الہ العالمین وی کچری تاسو زما په یو نعمت باندې شکر ادا کوئ زبا هغه نعمت خوږواله داغه ذائقه داغه محبت داغه برکت لازیدنکم زب نور هم زیاتوم اولنې خوش نصیب انسان علامه سره چې زړه شاکر وي دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولسان ذاکر دویم خوش نصیب انسان هغه دی چې داغه جب الله ولا ورکړی وي خو لیکن ذاکر ذکر کرنے والا زبان وي په هر حال کې سکه ذکر کوي الہ العالمین چې چالم زبان ورکړی دی خو خوش نصیب انسان هغه دی چې داغه جب د الله په ذکر کې استعمالي کې او د الله ذکر ور سره کوي پیغمبر علیہ السلام خوش نصیب انسان دغه دی نن کومګو تاسو په خپل ځان باندې نظر واچو محترم مسلمانانو زمونږ جبې پس کې استعمالي پسال افلتو کې زمونږ جبې چلیږي سهار نه ماښام پورې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې سحر شي شپه تیر شي دا لا صحبه دا ټول د دې جبې ته راغون شي جبې ته منت او زارې کوي او دې جبې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا ټول اندامونه لګیاوي ورته आवाज کوي اے جبې کچري تنن سحر نه مخام پوری صحیح و چلی دے نو استاد الله سبب مونږ ته پروز د قیامت کې آرام او سکون ملاويږي او دا د بدن د ټول اعضاء دی جبی ته وي کچری ته ای جبی غلط و چلی دی دا الله په نافرمانی کې و چلی دی استاد و جنبا مونږ ټول بدن پروز د قیامت مونږ بد الله په عذاب کې راګیرو او مینت ولکې و خدای ته وګوره ګوره جبی د الله نافرمانی و نه کې د الله مخالفت کې استعمال نشي د دې د وجنا و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس وکو اے د اللہ رسول جہنم تا ډیر خلق د صد وجه نزی جہنم تا ډیر خلق صد وجه نزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل اے ابو بکر جب راونی ولا چې د دې جبې د لاس ډیر خلق د جہنم شکار کیږي او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچ مال په دنیا کې د جبې ګارنټي راکړه د جبې ضمانت راکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی پروز د قیامت زداغه د جنت ذمہواریم پروز د محشر کې بزداغه د جنت سفارشیم پروز د محشر کې زب داغه انتظار کې ولاړیم زب الله دربار کې سفارش کوم الہ العالمین دې سړی سره دنیا کې مالوس کړو د دې د وجنه محترم مسلمانانو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل جبي د خیر په کارونو کې ډېر استعمال ذکر ور سره کو د قران تلاوت کو دا ذکر دی خلقو ته د دین دعوت ورکو دا ذکر دی خلقو ته بهترین رهنمایي کو بهترین مشورې ورکو دا ذکر دی او دا د انسان د خوش قسمتۍ دویمه علامه ده دریمه علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوش قسمت انسان دریمه علامه وزوجة صالحة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خوش قسمت انسان دریمه نښه ده دریمه علامه ده چې هغه ته بی بی ملاو شوی وی خو هغه بی بی کور والا خزه نیک او صالح وی نیک او صالح وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمای چاته چې نیک صالح کور والا بی بی ملاو شي
د چا خزه چې نیک او صالح وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا سړی په دنیا کې ګرځي خدا جنتی دی دا سړی سره جنتی دی او دا زنانه د دغه انسان په نیکو کارونو کې د دې خاون مددگار وي او هیلپر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پر ورځ د قیامت بعد زنانه د دې د هرود سردار بوي او مالک بوي مشرب بوي درمه نخه د خوش قسمت انسان خوش نصیب انسان دا دی چې الله والا خزه ور کړی کور والا بیبي ولا ور کړی خدا نیک او صالح وي د دې د وجنا حضرت ایوب علیه السلام 40 سال بیمارو 40 کاله بیمار شو په 40 کاله چې کوم دی د حضرت ایوب علیه السلام کور والا د خپل خاون خدمت کړي د ایوب علیه السلام خدمت کړي بیا یو ورځ ایوب علیه السلام کور والا د غصه شو ورته وی وزبتا سل کوړي وهم وي سل کوړي بدی وهم غډه روک د واقع ده الله جل جلاله د ایوب علیه السلام کور والا د طرفنا ایوب علیه السلام ته سفارش وکړو چې ایوب سل ډکی براواخله اگر جارو دا ډکی نه د سل ډکی براواخله په دې باندې ورستا قسم به پوره شي دا سه نیک صالحه بیبي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چاته چې زړه شکر والا ملاو شو جب ذکر والا ملاو شو او کور والا نیک او صالحه ملاو شو پیغمبر علیه السلام خوش قسمت انسان دا او بیا پیغمبر علیه السلام فرمای سلورم نمبر خوش قسمت انسان علامه چاته چې اولاد ملاو شو خو اولاد نیک وي د چاته چې الله اولاد نعمت ورکړي او دا اولاد نیک او صالحان وي د دې د وجنا پیغمبر علیه السلام فرمای اذا مات الرجل کله چې سړی مړ شي د عملونه ختم شي عملونو رجستر دا بند شي ختم شي سیوا د دریو عملونو نه چې دا د پس روان دي صدقه جاریه روان دي خیر کړي او یو پکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ولدن صالحا چې بچي وي خو نیک وي بچي وي خو نیک وي دا د لپاره دا سلسله روانه ده صدقه د جاریه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چاته چې اولاد نیک ملاو شو دا خوش قسمت انسان دی او بل پنځم علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چاته چې دوست او رهبر نیک ملاو شو دا خوش قسمت انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی بارک محدثین لیکلی دي چې ټول صحابه کرام خوش قسمت دي سل بٹ سل خوش قسمت دي خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه اول نمبر خوش قسمت دی داغي وجه هم دقه دا چې هغه ته دوست سوق ملاو شو پیغمبر ملاو شو د دې د وجه نه خپل یارانه دوستانه کې هم لو جوور نظر ساتل پکاري زما ناس ته پاسته چا سره ده غزیدل چا سره دي زما رهبر سوق دی بہرحال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شپږم نمبر د نیک بختی علامه دا ده چاته چې رزق په وطن کې ملاويږي دا خوش قسمت انسان داغه رزق په شهر کې وطن کې دنه لیکلی وی الله ورته ودا خوش قسمت انسان دی محترمو د دې په دویم اړخ باندې کې موږ تاسو وګورو دا خبره مې تاسو سره وعده کړی و چې سب بدبختی علامات هم شته یو علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خودلی دا چې بدبخت انسان هغه دی
چې الله ورلا سترګو نعمت ورکړی دی خدا سترګې کلکې دي د الله دربار کې جاړي نه دله جړا نه ورځي د الله د یری نه د الله په محبت کې دله جړا نه ورځي دا بدبخت انسان دی بل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بدبخت انسان دویمه علامه دا ده چې الله ورله زړه ورکړي خدا زړه سخوي د زړه سي دا سخوي د دې د وجنه صحابه او صفت الله ولې کړي دي الله وایي کنه وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ وما سپارک اللہ فرمائے تراهم اعینهم تفیض من الدمع وکلب چې د الله خبره کېدله جبرائیل راوړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوله و د ټولو صحابه کرامو سترګې به د اوښکو نه ډکې وي الله هغه سترګې دونه الله ته خوښې شوي چې الله تر قیامته پورې دا صفت په قرآن کې پرېښوده د بدبختۍ دویمه علامه داره چې زړه سخت وي شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه شاګردانو تپوس وکړو وی جی و نیک بختی علامه څه ده و نیک بختی علامه داره چې انسان الله دربار کې په جړه شي په خپل کمې کوتاهۍ باندې وکه چاله جړه نه ورځي و د جړه شکل دی جوړ کی کړه وکه څوک د جړه شکل دی نشي جوړولای شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وی و دې سړی ته چې په خپل بدبختی باندې بیا وجاړه دا بدبخت انسان دی او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام دریم نمبر د بدبختی علامه ده چې انسان امیدونه وګد امیدونه والے لوی امیدونه والے غټ امیدونه والے کنن سبا موږ سوچو کو کنه کزه دکاندار یم او کنو کر یم او هر کاروبار والا یم زمونږ نه دینی کارونه ولې پاتې کیږي حتی کې تر دې حد پورې موږ مسلمانان راغلی یو چې موږ نه منځونه هم پاتې کیږي دا غي اصل وجه دار زموږ امیدونه ډېر غټ دي امیدونه ډېر غټ امیدونه دي پیغمبر علی السلام وای دا چا چې امیدونه ډېر غټ و دا بدبخت انسان دی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سلورم نمبر د بدبختی علامه ده چا کې چې حرص سیواوي لالچ سیواوي حرص او لالچ سیواوي دا د بدبختی علامه ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پنځم نمبر د بدبختی علامه ده چې الله پاک چانه د نیکی توفیق واپس واخلي چانه چې د نیکی توفیق واخلي مسلمانانو محترمو په دې سوچ او فکر پکار دی چې ما د سحر منځ کړه او ماسپخین توفیق زمانه ولې واغستې شو په دې ځکه کې دنیا نیکی کار کیږي الله زمانه دا نیکی کار ولې نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بدبختی پنځم نمبر علامه ده چې انسان نه د نیکی توفیق واغستې شي کله چې انسان ته د نیکی توفیق نه ملاويږي محدثین لیکلي دي ودته په کار دی چې په خپل ځان دي سوچو کې چې زمانه کم د سی غټه ګناه شوې ده چې دا غي د وجنه الله ز خپل د رحمت نه اخو غرزولای ما نو الله تعالی دې موږ تاسو په نیک بختانو کې راولي او الله تعالی دې موږ تاسو د بدبختی د دې علامونو وساتي